اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما ساجد خانوم دی ایګریکلچر اپیس ام تحصیل کابل باندې منګ نن سبا چې د غنمو دغه شروع شي هارویسټینګ چې موږ ورته زمیدار چې نن سبا هغه هارویسټینګ کې غنم ریبي نو هغې کې دوه طریقې دي. یو خو زمیدار چې دی په هینډ هارویسټینګ کوي چې په لور باندې کوي نو هغه ډېر ټایم کنزیومینګ دی، مطلب پای باندې ډېر ټایم لګي او لکه د هغې کې لیبر ډېر زیات پکار دي، د هغې دپاره مزدوران ډېر پکار دي. د دې لپاره زموږ د محکمه چې کوم شعبې توسیع ده هغوی یو مشین راویستی دی، موږ هغې ته ویټ ریپر بایندر وایو. ویټ ریپر بایندر دا دی چې دی دوه کارونه کوي، یو دی غنم کټ کوي او بلې ګېډه کوي هو تړي هو. نو څونه زمیندارونه دي زموږ هغوی ته دا درخواست دی چې یاره بجای دا چې موږ خپل غنم چې دی په لاسو باندې ریبو او پای باندې مزدوران ډېر لګي، د هغې لپاره ښه طریقه کار دا دی چې دا زمیندار زموږ سره زراعتو دفتر ته راشي، دوی له به هم دا مشین ورکوو، دوی به ورته ځان له خپل تیل ور اچوي چې کم په دې کې ډیزل لګي او نور چې دې له به موږ زموږ سره خپل یو فیټر ودرېدی دی هغه په دې طریقې کار باندې پوه دی، هغه به باقاعده دې ته یو ډیمانسټریشن د دې کوي چې دا په کومه طریقه باندې کېږي. نو څونه زمیندارونه دي زموږ د کابل تحصیل کابل هغوی ته دا درخواست دی چې بجای دا تاسو خپل غنم په لاسو باندې ریبئ، د دې لپاره ډېر مزدوران پکار دي. نو هغوی ته دا درخواست دی چې راشي کابل دفتر ته، موږ ورته دا مشین ورکړو. د دې مشین به دا فایده دی چې یو خو به دا دوی له په ډېر لږ ټایم کې دا غنم وریبي، بله خبره پکې دا ده چې دا غنم سره د ریبلو سره یې دا دغه کوي ګېډې ترې وجوړوي او تړي وو. نو ټولو زمیندارونو ته موږ دا پیغام ورکوو چې زر ته راشئ او تاسو د دې دفتر نه دا مشین اوسئ، په دې به ستاسو غنم په لږ ټایم کې وریبلی وشي او د دې سره به چې دی نه ګېډې جوړېږي نو بیا به یې تړلو ته ضرورت پی نه وي. ستاسو ډېره مهرباني. اسلام علیکم.